اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زیم فضل نبی زیم نور خالق خټک. ملګرو دی وخت کې د سرکاري هر طرف ته سرکاري د اوړو چې کم دی یو دغه شروع دی او هر طرف ته وایي چې اوړه سرکاري اوړه نو سرکاري چې کم دی روزانه کم د نوخار کې چې کم 7,000 روزانه تیلی تقسیمیږي آیا هغه تیلی څنګه تقسیمیږي د هغې تقسیم کار څنګه دی آیا دا منصفانه تقسیمیږي که نه په دې هکله موږ سره موجود دی نور خالق خټک چې د دې باندې ګهره نظر ساتي نو موږ به دنه تپوس کوو چې دې اوړو باندې تاسو څه وایي د تقسیم حوالې سره جی نور خالق صاحب جی فضل نبی صاحب اوس ګورې نو وزیر اعظم صاحب دا ډېر ښه اقدام کړی ده ځکه چې مهنګایي ده هر طرفه ګراني ده اوړه نه میلاویږي خلک به کې ناستو پاسېدو د اوړو پسې به کځو تا او ما ته به شفارس ته وي چېرې میلونو والا ته وایي نو زه خو دا منم چې دا ډېر ښه اقدام ده دا اپریشیټ کوو چې ښه کار ده خو چونکې چې دا کم طریقه کار ده دا ډېر غلط طریقه کار ده د دې دپاره پکار ده چې د مخکې ضلعو په سطح باندې پلاننګ کړی چېرې دې طریقه کار به څه وي دا به څنګه تقسیموو لکه پرون هم داسې صوبایي وزیر ده د نوخار سره تعلق ساتي نگران هغه ته دا یو شکایت میلاو شو چې کم پوینټونو کې چې دی ویلي چې درې تیلې به ورکوو او هغلته کې دا شکایت و چې 2 میلاویږي نو دا یو څوک خوري خو دا عمر بیا هغه غلو ته حواله کړې ده که وزیر اعظم یو طرف ته ښه کار کړی خو بل طرف ته یې خپل سیسټم چې کم ده کم ښه چې د عوام ته رسول دي ای همغې غلو ته حواله کړه نو په کار ده که زموږ دا خبره وفاق پورې رسیږي نو دا دې ورسیږي دې دپاره د خپل یو سیسټم جوړ کړي خپل یو طریقه کار نه په دې مانیټرینګ سیسټم دغه نشه ډي سي طرف دا مانیټرینګ په دې دغه نه دی چې ای خو وایي چې زموږ په سخت نگراني ده په مس وزیر دا بیان وکړي چې موږ چرېم داسې بد نه کېږي نو په دې هکله تاسو څه وایي چې په دې باندې مانیټرینګ دغه سیسټم زه به جي دا وایم چې موږ هم د نوخار کې یو په دې فیلډ کې ګرځو لکه تا ته وایم او ځان ته وایم ما خو چرته هم نه دي کتلی چې مس وزیره یا بل یو پوینټ ته لاړ ده چې دا کم شکایت راځي د دې ازاله وشي ما مخې ته خو چرته هم دا سیز نه ده راغله چې یا اے سی لاړ ده یا ډي سی لاړ ده یا د هغې اے سی ګان صاحبان لاړ دي څوک هم مانده دي همغه جګړې دي همغه کتارونه دي همغه چې کم ده یار دوست همغه سیسټم پکې جاري ده ٹھیک شو او سیسټم چې کم ده کم چې زمونږ د عزت مفروض کېږي که نه زمونږ زیات تر زنانه زمونږ چې کم زیات تر دغه دي هغه نو په دې هکلې تاسو وایي لکه بیا هم هغه شان کتارونه دي د دې تقسیمه کار به تاسو څه مطلب څه دغه وره زه به جي دا وایم چې فضل نبي چې اول ضروري نه ده چې یو کور کې به سړي ته وګوره د سړیو نه زیات ښځې ګرځي چېرې اوړه چېرته میلاویږي په دې رجي میاشت کې او روجي په خوله باندې چې د وړو پسې دا کم غریبانان چې کم دي که نه ذلیلیږي یو خان هم نه ځي ځکه خانانو ته خو کور ته رسي هغې خو دکاندارونو زکاتوي که ورته چې لږ کېږي 2 ورکړي که 2 کړي ځکه چې حرامې مردارې پیسې ورسره وي غریب سړی چې کم دا که نه خوار ذلیل ده په دې زه خپله راتلومه اوس په ګاډي کې راتلومه نو چې ما وکتو د دنیا زموږ د علاقو زنانه روانو چرته چې وړو پسې لاړ یو چاته ځای هم نه ده معلوم چې زما وړه چرته میلاویږي لکه دی چې وایي چې 151 پوینټ مو جوړ کړي دي په یونین کانسل او سطح باندې دا ټوله سې ګپ شپ ده لکه زما یو دیهات وي هغه اته زره خلک وي هغې کې کمې زنانې ته دا پاته لګي زما وړه به چرته راځي دا خو په کار دا ده چې کله دی یو سیسټم کولو ډي سی یا اے سی صاحبان او هغه خپل علاقو باندې تقسیم کولو او په هغې کې کلي کچري یو طریقه کار یې کړو پولیس وسراو او د ډي سی خپل ضلع انتظامیه چې کوم خپل کسانی ورسره په خپل طریقه کار باندې تقسیمو نو زه خو یم چې کوم دا ډېر ښه میاشت ده او د دعاګو میاشت ده خو د دعا نه زیات په دعا دې ته رسېږي چې موږ به د 6,000 نه 7,000 پورې روزانه تیلې چې کمې تقسیمو 6,000 نه 7,000 پورې او د نوخار انتظامیه دا وایي چې موږ به د 2 لاک خلکو ته دا اوړه به رسوو نو په دې هکله باندې تاسو څنګه چې وویلې چې اے سی صاحبان او هغه خپل علاقو باندې تقسیم کولو او په هغې کې کلي کچري یو طریقه کار یې کړو پولیس وسراو او د ډي سی خپل ضلع انتظامیه چې کوم خپل کسانی ورسره په خپل طریقه کار باندې تقسیمو نو زه خو یم چې کوم دا ډېر ښه میاشت ده او د دعاګو میاشت ده خو د دعا نه زیات په دعا دې ته چې موږ به د 6,000 نه 7,000 پورې روزانه تیلې چې کمې تقسیمو 6,000 نه 7,000 پورې او د نوخار انتظامیه دا وایي چې موږ به د 2 لاک خلکو ته دا اوړه به رسوو
نو په دې حق لبن تاسو څنګه چې ویلې چې یاره دا اوړه رسینا سدي دا زه تا ته دویم چې ضلع انتظامیه که د ایسي صاحبان او که د نور وایي نو دا ټول ګپ شپ ده، نه یې دی رسولی شي، نه دی د ایسیګانو کمرو نه راوځي، نه د ایسیګانو ګاډو نه راوځي او هغه ځای ته به ځي چې خپل ډریورانې او خپل ګنمانان ځان ته فوټوګرافران جوړ کړي او بس فوټو شیسن وشي او بیا ځي. داسې طریقه خو نه ده جي. یقینا لکه د اوړو کې څنګه چې نو خالد صاحب وویل اوړو کې یقینا ډیر زیاته غپلې دي، ډیر زیات خلک چې کم دي در په در دي، چاته پته نه لګي چې اوړه څنګه کم ځای کې ملاوي، پونسونه کم دي، کله یو ځای کې پونسي کله بل ځای کې پونسي، یعنی یو خو روزه ده بل خو مزدوري دغه شان چلے او بیا دغه مزدور کار چې کم دی په هغه اوړو باندې چې دغه چلیږي. یقینا دا تاسو خبرې واورېدې جی، ډېره مهرباني جی، والسلام.